اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بل چلا مونږ د آیت کرسی ولا شروع کوو او ډیره اهم چلا ده او ډیره زیات ضروری ده او دا درې قسمه چلا ده. یو عام خلقو د پاره دا چې کوم عام خلک چې هغه تعویذونه میزونه نه کوي او جناتو سره چیټ چاړ نه کوي، او یو هغه دا چې هغه صرف خپل ځان د پاره کوي، او یو هغه د چې خپل فیملی دی پاره کوي، او یو هغه د چې هغه عام خلکو دی پاره کوي. نو پهله مونږه بینو هغه خلکو د پاره چې هغه صرف عام صرف خپل ځان دی پاره او د خپل فیملی دی پاره کوي. نو هغه دی پاره د چيلي ترتیب دادا چې هغه دی پاره نو چاندي جمعرات هم شرط نه ده او نور شي نو شرط نه دي، خو صرف او یو ځای بنی بوکینی او کله کله اوچت شلو خیر ده، او دا بو عام طور بنی سبئی 41 بار او دی مقام 72 بار، او دا بو وظیفه کوي. او کا فیملی دی پاره کوي نو بیا بو 72 بار سبئی او 100 بار دی مقام. دا وظیفه دی عام خلکو دی پاره دا چې دا بو 41 دن کوي، او 41 دن نه پس بیا وظیفه چې دا لغنی تغیر پکې راځي. او کدا وظیفه نور نه کوي نو بیا به صرف صبح سحر او د شام مقام، او دا بو 21 بار یی بس دتا چوټی ده بیا. او کوم کسان چې جنات چړي او یا جدو چړي نو هغه دی پاره بیا وظیفه طریقه کار لغنی بدل ده. او هغه اول دا چې د انصراف العمر بو خیال اوستی، انصراف العمر بو اوکی، او رجال الغیب خیال اوستی، او یغین پس بو په یو ځای بنی کینی یو وخت او یو ځای بو مقرر کی ځان د پاره، او هغه شرایط کومه چې لکشي د پاره دی هغه ټول شرایط بو ځان باندې لاګو کی، او یغین پس بو دا وظیفه شروع کی. نو چاندی جمعرات بو خیال ستی. نو چاندی جمعرات مطلب دا دی چې کله د اسلامی میاشت اوخیږي او یغین پس کوم اول جمعرات چې رځي دي ته نو چاندی جمعرات ویل کیږي، یعنی میاشت اوختله او یغین پس کوم جمعرات رځي یغین بودا ابتداء کی یعنی شروع کی، او یغین پس دا بو د سحر 313 بار وای او د مقام بو 700 بار وای. دا بو 41 دن داسي وکي، او چې کله 42 دن شروع شي نو بیا بو د سحر 700 بار وای او د مقام بو 300 بار وای. بس دا 82 دن د وظیفه شوله، او دا د آیت الکرسی عامل جوړ شولو، او دا بو بیا معمول کی 72 بار وای. او امر بی وای چې تاسو پرې بل چلا نه شروع کړي، چې کله بل چلا شروع کی او بیا به د پاره صرف 21 بار وی، او 21 بار بيدا وای بيدا چې کوم د لکه اخلاص ده. دې طریقې سره مونږه چې کله د آیت کرسی چلا وکړو او مونږه په فل پاور او طاقت پیدا شي، او دا ډېره مضبوطه چلا ده او جنات ډېر غټ چلی کوي. خو الحمدلله انسان چې صرف دغه چلا وکي او بیا بالکل مضبوط شي او غریبه نه څه جنات او جدو هیڅ قسم شیونه اثر نشي کوله. نو د دې وجنه او دا چلا د عام کسانو لپاره او د نورو کسانو لپاره هم ډیر ضروری ده. او دا ما ول ویډیو چې دا مخکې هم شیر کې، او کتا سو د ما ول چینل سبسکرایب نه وی کړه نو ما چینل هم سبسکرایب کې. والسلام.